بسم الله الرحمن الرحیم. دا روضه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه ده. او خیر خواته چې دا دوه نښې ښکاري دا مقامات، دا هغه ځای دی چې په دې ځای باندې به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان فرمایلو، اذان به یې کولو. دا هغه مقام دی او دا روضه د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ده. او دا ورسره مسجد نبوي دی، د الله د رسول هغه جومات دی چې کوم د سهل او د سهیل دوه یتیمانانو ځمکه وه، نو الله رسول د هغوی نه پیسو باندې اخیستې وه. دا جنګلي چې ښکاري ده، د دروازو هغه نمبرې دي، دا جنګ نه داسې تاو شوي، دا هغه ده. او داسې بیا هغه طریق باندې هغه ځای ته رسېدلي. وایي دا د تاریخ مطابق وایي دا د مدینه منوره ټوله چې د الله د رسول په زمانه کې وه هغه دغه موجوده وه. دا کوم چې جنګلي دي دغه عمره دا مدینه منوره وه، باقي نه. او دوی ټول ترتیب بدل کړی دی او موبایل کې ویبس دی، نو څوک په هغې باندې سړی خپل د ویزې او د اقامې او ویزې او د پاسپورټ نمبر ورکړي او د پاکستان هغه پوره ترتیب. بیا په دې طرف باندې دا خلک ولاړ دي، په دې لړۍ کې وګورئ دا ټول روان دي ریاض الجنت ته، چې هغه مقام ته چې د الله رسول فرمایي زما او زما د دې منبر او د کور منځ کې چې کوم ځای دی دا جنت ټوکړه یو ټوکړه ده. نو دا خلک په دې مقام مخکې به ډایرکټ تللي وو، او دا خلک ناست دي دې باندې انتظار کوي بیا هلته ودرېږي او بیا د هغې نه وګوره دا ټول کسان ولاړ دي دغه ریاض الجنت دپاره روان دي. ځي نمبر یې ټوکن یې راغیستی او دا روان دي. او د الله د رسول روضې چې هغه مقام مخکې دی، روضې سره